جانداد د سهار د چای په وخت امید ته وویل چې غواړي هغه له ځان سره دکان ته بوځي. امید حیران شو، خو جانداد وویل چې غواړي امید د نظر لاندې ولري. په دکان کې به هم ورو ورو خیاطي ور زده کړي او د ښوونځي د سبقونو د لا ښه زده کولو په خاطر به یې په کورس کې هم شامل کړي. اوس په ډرامه کې اورو شکریا چې د توبرکلوز ناروغي لري په څه حال ده. مور جانې پاکې جامې مې درته راوړي. ژر یې واغونده چې سمیع الله درته انتظار دی. خوشحاله شې شکیبا لورې، هلته یې بسترو د پاسه راته کېږده. مورې په المارۍ کې څه شي پسې ګرځې؟ د ما ماغزه دې خاورې شي. دلته مې د کلینیک کارت ایښی و، خو اوس نشته. غم یې مه کوه، بلا ورپسې چې نشته. ته د جامې واغونده او ځان دې تیار کړه. چې کارت نه وي دارو نه راکوي، هغه ضروري دی لورې، باید پیدا یې کړم. کارت به درته زه پیدا کړم مورې، ته دې ژر جامې بدلې کړه. همدلته مې ایښی و، خو اوس ځای شته او کارت نشته. نه پوهېږم چې څه شو. دا دی کارت مې درته پیدا کړ مورې. وی شکر چې پیدا شو، ګنې دا به بل غم وی. دا دې چېرته ایښی و چې نه ښکارېده؟ لکه چې سترګې د کمزوري شوي مورې، دا خو همدلته ښکاره ایښی و. مورې که تیاره یې چې ځو؟ لږ صبر وکړه سمیع الله زویه، کارت رانه ورک کړو. تر اوسه هغې پسې ګرځېدم. د څه شي کارت ښیې؟ د توبرکلوس هر ناروغ ته په کلینیک کې کارت ورکوي. ما ته یې هم راکړی و. اوس پیدا شو که نه؟ هو پیدا شو. دا در سره جیب کې کېږده وروره، خو پام کوه چې درنه ورک نه شي. دا کارت نو دومره ضرور دی؟ هو وروره، مور مې وایي چې بې له دې کارت نه د توبرکلوز ناروغانو ته درمل نه ورکوي. دا خو رښتیا مهم کارت دی. ښه دی چې ورک شوی نه دی، کنې بیا به مو څه کول؟ خو چې ته یې ورک نه کړې، ځکه درته وایم چې سم یې جیب کې کېږده چې درنه ونه غورځي. بېغمه اوسه، نه یې ورکوم. خو دا وایه چې د مور دوا ټوله خلاصه شوې که نه؟ نن مې وخوړله او د سبا ورځې لا پاتې ده. ښه، ما ویل که خلاصه شوې، چې د سبا ورځې شته نو بیا به سبا لاړ شو. نن وي که سبا، تا خو را په غاړې دی چې همدا نن لاړ شو نو ښه به وي سمیع الله زویه. یو بوج خو به مې له اوږو سپک شي. مور مې رښتیا وایي وروره، ښه ده چې همدا نن لاړ شي. زه یې د مور په خاطر وایم. اوس ګلخان موټر چېرته ویستی؟ که په پښو ځو نو وایم مور به ستړي شي. تلای شم، دومره م لا کمزورې نه یم. او ډاکټر راته په کلکه ویلي وو چې یوه ورځ به م دارونه قضا کوي، او که قضا دې کړل نو بېرته به د درملنه له سره شروع کوو. نو چې په کارت باندې دارو راکوي مورې، بیا خو ستا تګ ته ضرورت نشته. زه به کارت یوسم او دارو به درته راوړم. ډاکټر ویل چې ته به خامخا راځې چې وګورو دوا در باندې تاثیر کړی دی هم که نه. ګلخان لالا هم دا خبره وکړه. زه خو وایم چې د مور تګ در سره ښه دی. ښه مورې، زه درته انګړ کې ولاړ یم. زر دې ځان تیاروه چې ځو له خیره. دا خو داسې ښکاري
لکه چې ښاپیرۍ دا چېرته روانه ده؟ ښاپیرۍ غږ مې اورې؟ غوټۍ ته یې څه ده ویلې؟ لږه ودرېږه، دا چېرته داسې په منډه روانه یې؟ راځه ولاړه یم، څه کار دې راسره وکړه؟ څنګه یې؟ ښه یې؟ د خدای شکر دی ښه یو. ته خپله څنګه یې؟ کور ته مو کلاري ده؟ خیر یوسې، له لرې مې ولیدې، ما ویل چې دا چېرته روانه یې؟ د ولسوالۍ بازار ته روانه یم، که کومه خبره وي اجازه راته وکړه چې ناوخته نه شي. د ولسوالۍ بازار ته ځان ته ځې که څوک در سره شته؟ کریم هلته مخکې روان دی، خو زه د هغې غوندې تیزه نشم تللی. ورته مې ویل ته ځه، زه درپسې یم. ښه، ما ویل که یوازې د ولسوالۍ بازار ته روانه یې؟ یوازې د ولسوالۍ بازار ته مونږ کله څوک پرېږدي؟ کریم مې اوس هم په ډېرې سختۍ راضي کړی. خیر خو به و، د ولسوالۍ بازار کې څه کوې؟ ژمی را نږدې دی، ما ویل چې اوس نه ځان او بچیانو ته ګرم کالي او بنینونه واخلم. رښتیا ته چېرته روانه یې؟ زه هم د ولسوالۍ بازار ته روانه یم. ستا پوښتنه به اوس زه بېرته له تا نه وکړم چې د ولسوالۍ بازار ته څنګه ځان ته روانه یې؟ زه هم ځان ته نه یم، شمسوی دی راپسې شاته را روان دی. ښه نو لاره مو یوه ده، راځه چې ځو. رښتیا د ولسوالۍ بازار ته د څه شي لپاره ځې؟ کلینیک ته ځم. خدای دې خیر کړي. ته ناروغه یې که زوی دې ناروغه شوی چې کلینیک ته ځې؟ شکر دی، زوی مې روغ جوړ دی او زه هم ښه یم. نو کلینیک ته څه شي ته ځې؟ ته به خبره شوې که نه چې لالباز را سره څومره ظلمونه وکړل؟ او خبره شوم، د چیني په غاړه مې له ښځو واورېدل چې پښې هم درته پیښې د اوبو سوځولې وه. اوس څنګه ده؟ اوس شکر دی ښه شوی. ګلالۍ ته دې خدای خیر ورکړي چې ډېره مرسته یې را سره وکړه. ښه، اوس پوه شوم. کلینیک ته د دې لپاره ځې چې د زخم پټۍ دې بدله کړي؟ نه، زخم مې د خدای فضل دی بیخي ښه شوی. ځم چې رواني ډاکټرې ته ځان وښایم. رواني ډاکټرې ته ځان څه شي ته ښې؟ ته خو شکر دی روغه جوړه یې. کاش چې روغه وای. د لالباز د ظلم او کارونو له لاسه په رواني ناروغۍ اخته شوې یم. لالباز اوس هم در سره ظلم زیاتي کوي که ښه شوی؟ له مخکې نه اوس ډېر ښه شوی دی. نو بیا څه شي ته خفه یې؟ لالباز ښه شوی، خو ماته یې ذهن داسې خراب کړی چې هره شپه ځورېږم. ګلالۍ راته مشوره راکړه چې له رواني ډاکټرې سره وګورم او مشورې ترې واخلم. چې خبر شوم سپي در باندې حمله کړې، نو خدای شته ډېر مې درته زړه بد شو. دا شکر چې ډېر نه یې زخمي کړی. اوس به دا دعا کوو چې زر ښه شې. خیر یې سره خانه باداره چې پوښتنې ته مې راغلی او د ګل خان یم کور ودان وي چې در سره راغی. د ناروغ پوښتنه کول سنت طریقه او ستا پر ما حق چې پوښتنه کول ناسم. وایم ګل خانه، تا چې کومه مرسته را سره وکړه د هماغې له برکته ډېر په عذاب نه شومه. وایم ټول عمر به دې را باندې احسان وي. نو د احسان خبره نه کول ناسم. دا زما انساني وظیفه چې خلکو ته د خیر مشوره ورکول. ګلخانه، دا د څه شي مرسته یادوي؟ لږ خو ما پوهېږه چې د څه شي مشوره دې ورکړې؟ زه اولنی کس چې نسیم لیدل او ورته مشوره کول چې زخم په ګرمو اوبو او صابون مینځل او بیا کلینیک ته تګ. او ډاکټر ته مې چې دا خبره وکړه ویلې توره دې کړې چې دا مشوره دې منلې، کنې نو د سپي د غاښونو زهر به دې ټول خپه کې خوار شوي وی. بس ګلخان خو خدای موږ ته لویه ډالۍ راکړې چې هر وخت د خیر کارونه کوي، او دا ښه دی چې تا یې مشوره منلې. تاسې خپله تل د خیر کار کې له هر چا مخکې کېدل او زه هم له تاسې زده کول. رښتیا نسیمه، تا سره خو به د ځان د ساتنې لپاره هر وخت یو سوټی په لاس کې و، نو بیا څنګه در باندې سپي حمله وکړه؟ نسیم لکه چې د سپي د حملې په وخت سوټی هېرول او تیږې پسې ګرځېدل که څنګه؟ نه ګلخانه، داسې خبره نه وه باداره، خو بس هېڅ موقع نه وه چې له سوټي مې کار اخیستی دی. هېڅ پوه نه شومه چې له کومې راغی، بیخي ناڅاپي را باندې حمله وکړه.
بس په خیر راته خوله ولګوله او نور یې خیس پکې کړلې. یو خو دې وروستیو کې د کلي هره کوڅه او لار کې سپي پیدا شوي او ورځ تر بلې زیاتېږي. نن یې په داسې معامله کړې سبا یې په بل چا کوي. رښتیا دې ویل باداره. ډاکټر ویل چې د سپي د خولې زخم ډېر خطرناک وي او مرګ ته پېښېږي. کلیوال باید په شریکه لاس په کار کېدل او داسې کار کول چې لارې کوڅې له سپیو خلاصېدل. باید همداسې وکړو او په وخت یې غم وخورو. سخت درد لري او درملنه هم اسانه نه ده. ډاکټر راته وویل چې 4 دورې واکسین به کې ځکه کیدای شي چې لیوني سپي داړلی اوسي. ته بختور چې واکسین په وخت کول. زه اورېدل چې دا واکسین ډېر قیمتي او هر ځای کې نه پیدا کېدل. هو بالکل. ډاکټر صاحب هم راته همدا خبره وکړه. ویل شکر وباسه چې کلینیک ته تازه دا واکسین راغلی دی. دا شکر دی چې کلینیک یې واکسین و. ګنې بیا به درته ډېره سخته وای. مس باداره د ډاکټر صاحب خبره زه بختور یم چې په وخت کلینیک ته لاړم او واکسین مې وکړل. نو دا دعا به کوو چې خدای دې ډېر زر له دې درد او تکلیف نه خلاص کړه. وبخئ چې لږ ناوخته شو. تا هسې ځان په عذابول کریم. موږ چای نه څښل. ګل خان رښتیا وایي کریمه. د چایو هېڅ ضرورت نه و. چیرته ځئ چې چای مو څکلی نه وي قدم رانه اخیستی نه شئ. کریم رښتیا وایي یو ځای ته هم نشي تللی. کښېنئ چای وڅښئ باداره. اوس خو یې راایستی دی.